موبایل به څنګه ریسیټ کوئ؟ اکثر ځینې کسان موبایل ریسیټ کوي نو د هغې په وخت کې یوه غلطي کوي چې هغه غلطي تاسو وکړئ نو بیا ستاسو موبایل چې دی هغه مخکې نه ځي. بل لا تاسو له خپل موبایل ریسیټ کېدی چې دی دا لازم دي. که ستاسو موبایل بیټري زر خوري یا موبایل یو ګرمي کوي یا پکې قسمه قسم مسلې یا په سیټینګ کې مسله راځي نو چې تاسو موبایل ریسیټ کړئ نو ستاسو موبایل دی شي لکه نوی او هر قسمه مسله چې د دې سره وځي. که ستاسو په موبایل باندې سلوډي پزل فایلونه پکې پراته یا پکې اپسونه پراته نه هغه قسمه شیزونه چې دي دا ټول ستاسو د موبایل نه چې دی دا ختم شي. خو کله چې تاسو موبایل ریسیټ کوئ نو د دې سره ستاسو تصویران ویډیوګان مکمل ډیټا چې دا هغه ختمیږي لکه څنګه چې نوی موبایل دغه شان ستاسو هغه موبایل شي په دې کې بیا ایکس هم چې دی دا نه موجود لکه هر سره چې دی هغه دې نه صفا شي. نو که خپل موبایل ریسیټ کوئ نو لاول به د دې نه خپله ډیټا چې دا به وکاږئ. بل کله چې تاسو خپل موبایل ریسیټ کوئ نو د دې نه د جیمیل اکاونټ چې دی دا لازم وکاږئ. که تاسو د جیمیل اکاونټ د دې نه وینستو نو بیا تاسو خپل موبایل چې دی دا به مخکې نشئ بولی. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه هم چې تاسو خپل موبایل څنګه ریسیټ کوئ او د موبایل نه به اکاونټونه څنګه ختموئ. که د جیمیل اکاونټ یا نور اکاونټونه نو دغه اکاونټونه چې دي دا به ترې څنګه ختموئ. نو دا طریقه راته ښیم دا کیمره چې دا د موبایل ته نیسو او دې ته تاسو ګورئ په دغه طریقه باندې چې دی تاسو خپل موبایل چې دی دا ریسیټ کولی شئ. نو د دې لپاره به تاسو د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. ستاسو د موبایل چې کم سیټینګ دی نو هغه به ځان سره کولاو کوئ د هغه ځای نه چې دی موبایل ریسیټ کېږي. نو چې څنګه د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړو نو په دې کې به لاندې وګورئ سیسټم. په سیسټم کې چې دی د دې د آپشن موجود دي لکه اوس لاندې راشئ نو لاندې به د یخ کې به تاسو ته ښکارېږي سیسټم. نو سیسټم چې دی د دغه ځای نه به ووایئ د دې ځای نه چې دی موبایل ریسیټ کېږي. که تاسو ته ښکارېږي په دې سکرین باندې نو دا لیکلی نو دلته کې ریسیټ لیکلی دی په دې کې مې چې موږ دا ګوته کېښودله نو دا چې دی دا ریسیټ لیکلی نو دلته که بیا راشئ لاندې چې دا کوم ریسیټ لیکلی ریسیټ پون دا چې لیکلی د دغه ځای نه تاسو خپل ټلیفون چې دی دا ریسیټ کولی شئ. ستاسو موبایل چې دی د دغه ځای نه به ریسیټ کېږي خو موږ د دې ځای نه وځو اول د خپل موبایل نه اکاونټونه ختمو. نو دلته کې به تاسو راشئ اکاونټ زموږ به دې کې یوزر اینډ اکاونټ لیکلی سرچ باکس کې به اکاونټ لیکلی اکاونټس په کولاو کوئ نو دلته کې زموږ به دې کې فیسبوک دی جیمیل دی داسې وټساپ دی نو موږ پکې د جیمیل اکاونټونه ختمو. نو موږ چې دی ګوګل ووالو چې څنګه موږ ګوګل ووالو نو په دې کې زموږ د جیمیل اکاونټونه دي نو په دې کې به تاسو یو اکاونټ چې دی په هغې باندې به داسې زور کوئ او د هغې سره به تاسو ته راځي ریموو اکاونټ نو هغه اکاونټونه چې دي دا ټول به ختم کړي. زموږ به دې کې ډېر اکاونټونه دي موږ د خپل نه د اکاونټونه چې دي دا ختمو. نو دغه شان به تاسو د خپل موبایل نه چې دی مکمل اکاونټونه چې دي دا به د جیمیل ختم کړئ. که د جیمیل اکاونټ تاسو ته ختم نه کړو او تاسو موبایل ریسیټ کړو نو ستاسو موبایل چې دی دا مخکې نه ځي. نو دغه شان چې دغه هر سره ختم کړئ نو دلته کې چې دی ستاسو نه به لاک غواړي لکه ستاسو د سکرین لاک په غواړي هغه لاک چې دی هغه به ورکړئ زموږ باندې ګوتې لاک دی هغه موږ ورکړو نو د جیمیل د ګوګل نښه چې دا د دې نه ختمه شوه. چې ختمه شوه اوس به موږ راشو سیسټم ته. سیسټم ته دلته کې رالو اوس به د سیسټم نه بیا هغه دغه وګورو ریسیټ په وو دلته کې او لاندې ریسیټ فون چې لیکلی دی د دغه ځای نه چې دی موږ به اوس خپل موبایل چې دی دا به ریسیټ کړو. په دې کې راته اوس هم لیکلي چې ستاسو دغه اکاونټونه چې دي دا موجود دي خو موږ به ریسیټ فون چې لیکلی دی دا به وو نو دلته کې زموږ نه د سکرین هغه لاک چې دی هغه غواړي. نو دلته کې به تاسو د خپل سکرین هغه لاک چې دی دا به ورکئ. چې کله تاسو د خپل سکرین هغه لاک ورکئ نو د دې ځای نه چې دی ستاسو موبایل چې دی دا به ریسیټ کېږي. نو دلته کې اوس چې دی موږ هغه لاک ورکړو او ریسیټ فون لاندې لیکلی به د سرو لیکلو باندې نو دغه موږ دوباره وو چې څنګه دغه موږ وو نو زموږ موبایل چې دی دا به ریسیټ شي. اوس ګورئ زموږ موبایل چې دی एकदम به بند شي چې څنګه دغه شانتې بند شو نو زموږ موبایل چې دی هغه ریسیټ کېده شروع شو. د چې اوس کله آن شي نو دی به داسې شي لکه نوی موبایل چې شوی بس زموږ موبایل چې دی دا ریسیټ شو په دې طریقه. نو په دې طریقه باندې چې دی تاسو خپل موبایل چې دی دا ریسیټ کولی شئ. کله چې تاسو خپل موبایل ریسیټ کړئ نو ستاسو موبایل چې دی د دې نه مکمل ډیټا او هر سره چې دي دا ته ختم شي دا بیا بیټري هم زر نه خوري او ګرمي چې دا هم نه کوي قسمه قسم مسلې چې دي هغه هم ستاسو د موبایل نه وځي. خو ګوګل اکاونټ چې دی جیمیل اکاونټ چې دی دا به د موبایل نه لازم ختموئ. که دغه اکاونټونه دې تاسو ختم نه کړل نو تاسو ته بیا قسمه قسم مشکل راځي ځکه که ستاسو سره د هغه جیمیل اکاونټ پاسورډ نه نو ستاسو موبایل چې دی دا به مخکې نه ځي او هغې له به تاسو بایپاس چې دی دا به لازم کوئ. نو د هر موبایل چې دی بیا جدا جدا طریقه ده او هغه ډېر په ګرانه باندې کېږي. نو کوشش کوئ چې کله موبایل ریسیټ کوئ نو د هغې نه د جیمیل اکاونټ چې دی دا لازم ختموئ.